سترګې کتوري ځندې سینګار که کاجل که پورې زر شه تلوار که د ټول نړومبیا خو چې دی چې څومره کتونکي دي لطیف الله افیشل یا اورېدونکي دي هغوی ته هرکلی په خیر لیاست. السلام علیکم اوریدونکو او کتونکو لطیف الله یو وارې بیا تاسو ته مخاطب شو خپل یوټیوب چینل لطیف الله افیشل نه وای ما خاپیره ولیده زمونږه د پښتونخوا د ریډیو یو ډېر نوموړی ستر پریزنټر مدثر زمان موږ سره موجود دی ورسره په خوا کې نیاز علي مومند موجود دی او دغه شانتې طارق ایوب خان موجود دی راغلي یو لنډي کوتل ته او همیشه دغه خبره مشهوره ده په دې باړه کې اوبه ګاډې وډیزینه او شینواري لونګینه نن راغلي یو هغه شینوارو ته هغه لنډي کوتل ته چېرته چې پښتانه آباد دي چېرته چې جګې شملې اوس هم موجود دي ګوجرې آبادې دي مدثر زمان خان موجود دی موږ سره ذکر وکړو چې ما خاپیره ولیده او یو ټایم ستاسو د غم او د خفګان نه ډکه سندره بیلتون چې هغه ډېره زیاته مشهوره او ورپسې زړګی مې در خو تاله او تاله تاله هغې سره موږ تاله تاله مو ورکړو او بل ورپسې نیاز علي مومند عشقه زه تباه دې کړم دا مشهورې سندرې دي د مدثر زمان چې نن موږ سره موجود دی او لنډي کوتل ته راسره راغلی جی مدثر د ټول نړومبیا خو چې دی چې څومره کتونکي دي لطیف الله افیشل یا اورېدونکي دي هغوی ته هرکلی په خیر لیاست. السلام علیکم. هغې نه بعد زه د طارق ایوب خان د دې سپیشلي مننه کوم زموږ د ایز ا کاسمیټکس روحي روا چې زموږ یو ډېر ښه ملګری دی یو ډېر خوږ دروند انسان دی او لطیف الله به یې خو تاسو پېژنئ ورسره نیاز علي مومند چې دی نو دې په هکله ډېره ښکلې خبره کوي دلسو صاحب هم دی دلته زموږ د ټولو د راتلو مقصد چې وه زموږ یو ډېر خوږ رور دی ملګری دی لقمان شینواري یو ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه لیکوال دی ډېر ښه پرزنټر دی کوربه دی هغوی د عمرې نه راغلي د هغوی مبارکۍ نه راغلي هغه خوشحالي یو طرف ته دویمه تاسو دا شاته زموږ کتلی شئ ګیر چاپېره دا د خاورو دیوالونه دي انسان د دې خاورې نه جوړ دی دلته چې چېرته هم خاوره میلاویږي هغې کیسې صاحب راغلی زموږ د ناګمان ملګری او مشهوره دا ده چې دوی زما په خیال چې 4 رونه دي که 3 رونه دي ټول آرټسټان دي څوک ټپې وایي څوک بدلې وایي څوک چاربیتې وایي خو دې پکې بګتی هم وایي کله ناکله دلسوز صاحب په دغه موقع به څه وایي بس زه خو ډېر خوشحاله شوم چې نن دلته کې رالم لنډي کوتل ته او لنډي کوتل خلک خو داسې ما نه پېژني
ځکه چې په ریډیو باندې چې زه په کوم کرکټر کې راځم نو هغه جانان دی او خلک جانان خوښوي د جانان بس هغه کرکټر نه دی لږ شان د هغې یو حصه وړاندې بس د هغې یو خاکه به تاسو ته وړاندې کوم چې سترګې که تورې ځان دې سینګار که کاجل که پورې زر شه تلوار که چې قیزه خانه کې در باندې ګرمه په لویدو خورم څه دا چې ما سره پیسې نشته بس الله را باندې مهربانه شو هغه څنګه هم د ګولې بوزارو سره روان وم یو چرګې قلت نارې کړې میسې دې کړې تنې چرګې وی بس کور کې تنګه شویم په ما ثواب وګټه ښه نو که نو ته اوس پردی چرګې خرڅوې یم چرګې زه ستا دپاره خو به خپل ځان خرڅ کړم زه نه کوم در سره خبرې یم څنګه به راسره نه کې خبرې یم په واده مې دې پوره نیمه مې خو لس دیګه پخ کړي دي ستا هغه پلار خو بیا راسره خبرې کوي نو بیا لاړ شه زما پلار سره خبرې کوه یم دا خو مړې نسواره چې ټول مخبره لولړي واه زبردست دا خو دلسوز صاحب د هغې قابلیت د هغې ټیلنټ چې ماشاءالله په مختلفو ځایونو کې په سټیج باندې دي پرفارمنس هم کوي او خپل ایکټینګ هم کوي او دغه ایکټینګ کې خلکو ته وړاندې کوي که هغه د جړا په شکل کې که هغه د خندا په شکل کې یو پیغام خلکو ته وړاندې کوي د ټولو کتونکو د ټولو اورېدونکو ډېره زیاته مننه مدثر زمان ستاسو هم ډېره مننه نیاز علي مومند طارق ایوب خان د اس اے کاسمیټک آنر ورسره دلسوز صاحب بلال جاني لقمان شینواري او دغه شانتې زموږ ملګری نوشاد علي خوشحاله آباد اوسئ الله پامان